بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. صحیح بخاری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، ستاسو کې ماته محبوب او غوره انسان هغه دی چې دغه اخلاق ښایسته وي. چې کلم د انسان اخلاق ښه وي او برابر وي، الله رب العزت ته د ټول اعمال لا قابل قبول وي. دغه اخلاق په زما او ستا په څه باندې ښایسته کېږي چې کله هم ما او تا د چا سره خبرې اترې کوو، په تمیز او په اخلاقو سره خبرې اترې وکړو، د چا بې احترامي بې عزتي ونکړو. همیشه دپاره چې خبره کوو نو په تحقیق سره یې کوو، په چا پسې برناقه خبرې نه کوو، چا غیبت او چغلي نه کوو. کله هم موږ د غوسه راشي یا نور داسې باس راشي، پکار ده چې په صحیح طریقې سره په تمیز او په اخلاقو سره موږ خپله خبره د انسان د خپل ورور مسلمان سره حل کړو. ورنه که موږ د هغه سره بدتمیزي او بد اخلاقي وکړو نو په هغه به هېڅ هم نه کېږي، خو زموږ او ستاسو عبادت او زموږ ستاسو رسول نبی علیه صلات وسلام زموږ نه ډېر زیات خفه کېږي په دې باندې. چې کله هم کوشش دا کوو چې موږ اخلاق ښه استعمال کړو د خپل ورور مسلمان سره.